بسم الله الرحمن الرحیم. ما تاسو ته خبره درته وکړه چې په اردو کې سرګرمي جوړول سره کم کیږي چې زه د سبا ورځې دپاره د استاد و خبرې ته مجبوره نسم په خپله یې ولیکم. د هغه طریقه څنګه ده هغه دا تاسو واورئ. ګوره په لفظ کې لیکلي دي اوله واره به زه ما دغه الفاظ زده وي. څنګه به مې زده وي؟ مشق مې زده دی. دلته تورې راغلی دي وایي حکمت لفظ دو حکمت کا لفظ دو حصوں سے مل کر بنتا ہے. حک اور مت لفظ کے یہ حصے ارکان کہلاتے ہیں. دا د دې رکنونه دي. رکنونه دي. مثال کے مطابق درج ذیل ارکان ملا کر لفظ بنائے. دغه لاندې ورکول سوي رکنونه به ته سره ملاو کې الفاظ به ځینې جوړ کې. اوس به ورته ګورې سره کوم به ملاویږي. اوله واره به فا ده پا لاندې درې ټکي لري. پا ده بیا پلس یعنی جمع بیا چې شي دی یا په الف باندې ولاړه به ولاړه یا وي. سر په خلاصو د هغه بعده را بیا پلس دی بیا را الف را بیا په الف باندې ولاړه را ده. د هغه بعده به زه دغه الفاظ وګورم که چیرې بالفرض والمحال دا کتاب زما په سبق کې راغلی سبق زما په سبق کې راغلی زه به د سبق اورم. دلته تورې راغلی دي اے دو جہاں کے والی اے گلشنوں کے مالی ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈھالی ڈھالی پتوں میں تیری رنگت پھولوں میں تیری لالی. دلته خدا نستا بیا یہ سلسلہ جہاں کا دنیا کا گلستان کا پھولوں بری زمین کا تاروں کا آسمان کا پیارا ہے. ګوره دلته دا پیارا ہے یوه پا راغلی ده دا خو د دا ځای دا یو پرس بل چیش راغلی ده یا په الف باندې ولاړه ده دا د یا په الف ولاړه ده. د هغه باندې بله را په الف باندې ولاړه ده دغه د دلته را په الف باندې ولاړه ده. نو دلته پیارا لیکل سوې دلته جلا ده چې ګډول یې سره هغه به بیا په دا طریقه باندې کوم چې ماته د کتاب دا راغلی ده په هغه طریقه به سره جمع کوم. نو به بیا زه د استاذ و سرګرمي ته انتظار نه یم چې استاد جي تا موږ ته سرګرمي نه وه راکړې. کله چې د شاګرد څه پوښتنه وسي چې ورته ووایه ورته سرګرمي چا حل کړې ده وایي سرجي تا و موږ ته سرګرمي نه وه راکړې. حالانکې سرګرمي مطلب دا نه ده سرګرمي چې تا کتاب ووایي تا چې دغه سبق ووایي په دې سبق کې تا ته ګرده سبقان دا دي اوس بیرته دوباره را روان. زه په تاسو دی سبق زده کوم چې تاسو بیا ورته کښېنئ په زندګي بر بیا ستاسو یادي چې هر کتاب درالي د هر کلاس پرچه دراسي تاسو بیا په چسپاندې حل کولی سي. ما زما و طرف ته ډېر متوجه سي. بله تورې راغلی دي رنګت هم دغه رقم به کې وګورم. بل راغلی دی فیض فایا سره ملاو شوې ده د هغه بعده باد شه بیا دنیا دال او نون دی دا به زه دلته په کتاب کې ګورم یا په الف باندې ولاړه بیا په کتاب کې ده. نو دنیا تورې په کتاب کې شته او بیا د هغه بعده آس الف مدعا ده بیا سین دی دا دوه تورې دي سره بیا د هغه بعده میم په نون الف باندې ولاړ نون غونه ده ورسره دا تورې دغه دی آسمان. بیا د هغه بعده چیز ګوره چې استاد تاسو ته سبق وایي هغه سبق ماضي خالی سره جلا کړی دی سره ګډ بس. بیا څه وایي هر لفظ کے آگے یا او نون غنا کا اضافہ کر کے لفظ دوبارہ لکھے. توری راغلی دی رنگت یا او نون غنا ورسره ګډه کړه بس رنگته یا او نون غنا خالی ورسره ګډه کړه. دا د تا باده یا او نون غنا دغه رقم یا او نون غنا ورسره ګډه کړه. تا ته وایي په سر کې به نه ورسره لګې په مابینځ کې به نه ورسره لګې د یا د تا باده به دا یا او نون غنا ورسره ګډه کړي. بیا دغه باده چا یا زا دا لیکلی دی چیز لیکن چې کوم وخت یا او نون غنا ورسره ګډه کړم چیزې. بیا زا میم یا نون دا لیکلی دی زمین لیکن چې زه بیا دغه سره یا او نون غنا ورسره ګډه کړم دا چی شدی زمینه. دا د سرګرمي نن اولنۍ حصه سوه. بله خبرې ته ګورده دویمې خبرې ته
دویمه خبره دا یو توری لا ورسره ملاوو د نن پس سبقه کې دا یو توری لا ورسره ملاوو دا توری راغلی دی درست جواب کې گرد دایره لګایي د صحیح جواب په مخ کې به دایره ورته ولګوي توری چی شری ګوره هر چیز سے ظاهر ہے تیری ګوره کتاب ته به راسم بیرته به کتاب ته راسم په کتاب ته به وګورم ګوره هر چیز سے ظاهر ہے دا مخامخ چې ورته لیکلی دی حکمت دی ګوره اوس بل داسې یې تورې مخامخ نسته ورته دلته ګوره عظمت حکمت قدرت هلته څه شي راغلی و حکمت راغلی و نو خو دغه دی دغه حکمت باندې به د صحیح نشان ولګو دغه دی حکمت تورې د صحیح نشان پر ولګو ظاهر کې درست حروف ہے د ظاهر درست صحیح توری هغه تورې موږ لیدلی دي ظاهر څنګه لیکل کېږي ظاهر داسې لیکل کېږي ګوره ضا ده الف دی ها ده او را ده ها بغیر دو چشمی ها بغیر دو چشمی ده د دو چشمی ها چې ولیکل سي هغه به دو چشمی ها لیکې که بغیر دو چشمی ها لیکلی و بیا به هغه بغیر دو چشمی ها لیکې خیال به کوئ په پرچه کې به هم دا رقم خیال بیا کوئ ضا الف ها را ظاهر او ضاد بیا الف ها را دا غلط دی او ضا الف ها دو چشمی را نو کم یو دی اول توری دی ضا الف ها را دغه توری دی دا ستاسو د اول سبقه خلاصه سوه پر دویم سرګرمي چې بیا کوو چې د سرګرمي اول پارټ دا وسو اوله حصه دا وسوه دویم به انشاءالله الرحمن بیا سبا بیان کړو نو به ستاسو سرګرمي زده سي بیا